جمع خود اتفاق د پاره یو انسان عادت ده بس رست راځي دویمه جمع نو دا دویمه جمع به جایز نه ده په اتفاق د علماو د دې عادت ګرځول په اتفاق د علماو جایز نه دي دا حرام او بدعت ته علماء کسانی جمع نه راځي جمعه دلته منزل نه راځي اخو نور جمع دویمه جمع کو نو دویمه جمع څه کیږي د دویمه جمع سره اتفاقی راځي هغه یو امام په سودري کې د بل امام په سودري دغه جمع حرامه ده جایز نه ده په اتفاق د علماء یمرګي دا تاسو کړی چې جمعات کې یو ځل جمع وشي دویمه جمع کول الته شرعا جایز ده او کنه ده جایز دې مسلې تفصیل له یو د سي جمعاتونه دي چې داغي امام مقرر نه دی امام راتب چې پنځه وخته هغه په خپل ټیم باندې منځونه کوي امام یې نه په دې سي جمعات کې په اتفاق د علماء ډېر جمع جایز دي اسمانات پکې نشته ځکه امام نشته چې په هغه ټیم ته څوک راجمع شي چې څوک راغی بس جمع کوي دې مثال لسیدل لکه یو علاقه کې جمعات شړ دی امام یې نه دی معلوم بچ څوک راغی جمع کیږي یا په هزار دی بازار کې جمعاتونه دي لار باندې جمعاتونه دي نو یو گاڑی تودري کې غیزال لجمو کې بل گاڑی تودري کې غیزال لجمو کې اتفاق د علماء دا جایز دی وجه دا ده چې دا دویمه جمع کول په دې کې څه نقصانات نشته دویم قسم د سي جمعات ته چې داغي جمعات امام دی راتب دی مقرر 15 وخت جمع پاغي باندې کی او یو تن وسراغه بل جمع کوي نو د دې یو صورت خدا ده چې یو انسان عادت ده بس رست راځي دویمه جمع ودري نو دا دویمه جمع به جایز نه ده په اتفاق د علماو د دې عادت ګرځول په اتفاق د علماو جایز نه دي دا حرام دي او بدعت ته علماء حرام ته وجه دا ده یو چې په دې کې تفریقه او ډلبازي پیدا کی په دې جمعات کې دا جمع خود اتفاق د پاره ده چې ټول مالی والا هغه یو امام باندې جمع شي او په خپل منځ کې الفت مینه په جمعات کې موږ په امام نه یو ځای کیږو یو تن باندې نه ودرېږو او بار بس موږ سره اتفاق راشي اګه مثال په دې مالا کې موږ سره چې کسانی جمع نه راځي جمعات دلته منزل نه راځي اخو نور جمعاتونه لزي نور زینو ته زی او به موږ را لګیو دا سمړې ژوندې کو دا څنګه چې په خوندې ده چې ته ما سره په جمع کې شریک نه ته ما سره په جمعات کې شریک نه او ما سره د جمعات کې ودرېږي را سنم زه تاسو په مړي کې ودرېږم ولې دا صرف د خراس کا کم د څوړې ما سره د څه خو بیا کول نه دی پکار چې ما سره په جمعات کې راغنه او تا غاجي صاحب غلام حسین حجي صاحب الله دې وبخي الله دې درجات بلند کړي هغه مرګرو خبره کوله بعضو کسان ویل چې مړ ژوندې به کوم به خیرات کوم هغه لیرو چې ما سره سنت کې برابر نه زه تاسو مړ ژوندې څه لکوم ناشنا خبره وکړه کمال والا خبره چې وطن ما سره جمعات کې جوړ نه دی منځله ما سره نه راځي سره دې نه چې د جمعات ته چې پابندیم پکې نشته نو بیا هغه څه بات څه کار دی دا جمع د دې غرض لپاره دی چې څوک راشي اتفاقی اتحادی جمعات تراشو ټول یو بل سره کینو یو بل سره لیدلو کو او یو بل سره اتفاقی نو اوس که دویمه جمع کو نو دویمه جمع څه کیږي د دویمه جمع سره اتفاقی راځي ولی د دوه ډلې پیدا شو هغه به یو امام په سودري کې د بل امام په سودري دیو جن په بیت الله کې کلی د ترکی دور څلور جمع وبکې کېده د یو ټیم احناف په بیل جمع او اذان به بیلو د شوافیع په بیل جمع او اذان به بیلو مکه د حنابلو په بیل جمع او اذان به بیلو همدارنګه د دې شوافیع هم دغه څه مالکیانو مو او د جمعې په پنځو د جمعې پر ورځ هم څلور جمع کېده یو بل څه بیان کوله کله چې عبدالعزيز رحمه الله راغی ولاقه قبضه کړه ټولې مسلې ول ختم کړې یو امام متحد کړ د دې لپاره چې خلکو ته موږ څو خایو اتفاق تور او اتحاد تور خایو بیا دغه جمع حرامه ده جایز نه په اتفاق د علما سره بیان کوي
او که دایمي نه وه بله فایده غدا ده چې خلکو کې سستی پیدا کړي نقصان بس وی هلکه دویمه جمع به وکړو که نه بل به وایي زه مړه بله درېیمې جمعې له به لاړ شو که نه چې دغه جمع منع شي هر یو تن به د یو جمع له راځي او غټه جمع وي او که چېرته داسې جومات و چې امام راتب شته خو چا نه جمع تلې ده راغې ناوخته راغې چېرته تللی دی او راغې یو کس دوه کسه دي نو که کله کله جمع وکړه په دې کې د اختلاف د علماو دی څوک یې ردام نه دي کول پکار ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل وي جمع تللی وه چې راغېسته کور ته لاړو او کور کې خپل کور والا را جمع کړه هغې ته جمع وکړه رسول الله په جومات کې جمع ونه کړو هم دویم قول دا دی چې دا جایز ده ناروا نه ده دا جایز ده کله کله چې وکړی شي یو بخاري کې روایت ده انس رضی الله عنه راغی او جمع شوی په جمعات کې نو را ولګېدل اذان یې وکړو اقامت یې وکړو جمع یې وکړو جمعات کې دن نه وکړو او بل روایت کې راځي ابو داود روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو مانځه نه بعد یو سړی راغی ماسپخیم ټیم منځ یې کو جمع ته شوی نبی صلی الله علیه وسلم الا رجل يتصدق على هذا یو سړی نشته چې په دې باندې صدقه وکړي ابوبکر صدیق پاتې دو او هغه سره ودرېدو ابوبکر خو فرض کړو هغه سې نیت د نفل وتړلو د دې لپاره چې مونږ په 20 درجه شي نو کله کله وکړه چې به جایز ده او عادت په سره دي نه ګرځي دي ځکه دي کې د تفریقه راځي او دا اتفاق چې کوم دی کنه دا اتفاق هم تاسو شریعت اهم وي چې سبا کې اتفاق به کې خلاف بنه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حج کې هغه ته ویل شو عثمان رضی الله عنه او مکه کې او مینا کې څلور رکعات کوي رسول الله دوه کول ابو بکر دوه کول عمر دوه کول عثمان څلور رکعات وکړه چاو ته الله څنګه دی وې دا خو نه کړ او په خپل چې بیا په جمع ودرې د څلور رکعات داغه څو کړو هغه الله څلور دی ولې وکړه هغه الله مخالفت څه نه ده ټیک ده ماته افضل دوه کاری خو لیکن په دې خلاف کې شر دی نقصان دی زه د خپل رائے نه شر دی وجنه تیرېږم دی وجنه علما وایي که یو مستحب عملو او د هغې په کولو باندې شر او فساد د اتفاقي پیدا کېدل او هغې په پرېښستو باندې د ملګرو په منځ کې اتحاد راتلو اتفاق راتلو هغه مستحب عمل دی متکلف بریدي او د هغې لپاره به امام بخاري باب خیر ابن تیمیه رحمه الله د هغې لپاره مثالونه ذکر کړي نو د دې د وجې نه جمع به بیا سړی کله کله وکړه دوام به په هغې نه کوي سکونه برابر کې نظم څه ودرېږي